بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. قرآن کریم د نجاشي بادشاہ دا هغه د ملګرو دا د حبشې و نوم یې اسحمه و. مهاجرین چې لاړو هلته هغې ته کومه درس ورکړ او هغه باندې کومه کیفیت راغی او کومه هغه باندې د اسلام جذبه راغله هغه ښایي هغه وخت کې واورېد وي څوک واوري عیسایان هغه وخت کې واورېد وي هغه کتاب چې نازل شوی دی په نبي علیه السلام ته به یې مخاطبه سترګې ته ځي چې بهیږي به د اوښکو نه یعنې اوښکې به یې روانې په سترګو مما د هغه وجې نه عرفو چې دې وپېژانده من الحق حق د الله تعالی اسمان کتاب یقولون دی وای ربنا اے رب زمگا آمنا منگ ایمان رو دے فاکتبنا کمنگ اولیکا مع الشاہدین سرد شہادت کون کنا پر توحید کے منگم دا موحدیننا داغی دگلی نیو وما لنا او سمانع دے منگ لرا لا نؤمن باللہ کمنگ دی ایمان را نور پا اللہ وما او پاک کتاب ایمان را نور جاءنا شراغ لدے منکا من الحق چاگا حق دے ونطمع او حال دار شنگ تمکو یدخلنا ربنا چه داخل بکی مولرا رب زمونگا مع القوم الصالحین سرد قوم نیکان نمم جنگ داخلی فاصابهم اللہ وربکی اغیتا اللہ تعالی دا بشارت دے وربکی اغیتا اللہ تعالی ثواب لما قالوا فاغت سرا شکی وائی ثواب دیتے جنات باغنا تجری کی بیگی بللان دون غاغینا نهرنا خالدین فیها دیبا میشی صدق باغاتو کے وذالک جزاء المحسنین او دغ بدلا دنیکان او دموحدین دا والذین او اغتسان ایتا تحویت اخرج وی اغتسان چاہی کفر کئی وکلتو او نسبت دروغ کئی بی آیاتنا من آیاتنتا اولئک دغتسان چدی اصحاب الجحیم اسیدون جہنم دی بے بجانم تا خدا داخل یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تحرموا تاسو محرم وی فقل ذات طیبات ما قال اغرزق احل الله لكم في حلال قرد الله تعالى استغفر فارا ولا تعتدوا وتاسو تجاوز مکوئ اسلام کے دم مسائل اخوا قدم مارا ودا د یهود کار دے تجاوز مکوئ ان الله بشک الله لا يحب المعتدين محبت نہ کہ تجاورون کی طرح بلکہ سزا ورکو وقلوا اخرجا مما دعوتنا رزقكم الله شدر كريتا الله تعالى حلالا طيبا حلال او پاک خوري واتقوا الله ويرجع خدينا الذي اخذ انتم به مؤمنون کتاب پاک باندې ایمان راوړون کیه لا يؤاخذكم الله ننسي تاثر الله تعالى باللغو فبإرادة صرف ایمانکم وقسمون الساتك قسم مخیم ترسول دری قسم قسم دے ننسي تاثر الله تعالى باللغو فکچ بس ایمانکم وقسمون الساتك ولكن يؤاخذكم لكن نسي الله تعالى بما فأغا قسم ترى عقدتم الأيمان ستاسو تکری دی دا سرا قسمونه او بدله دې نم کړی او بیا تاسو قسم سره ورسوي
فكفارته كفارة قسم بكل حانشته إطعام 10 مساكين طعام ورکول دی 10 مسکینانو ته من اوسط ما تطعمون اهلیکم درمیانه هغه طعامنا چې تاسو ورکوي خپل بال بچه او کسوتهم یا جامه د 10 مساکینو را او تحریر رقاب یا آزادول د مرئی دی هغه وحدي ورکونیستا ومن لم یجد هغه چا چې نه مونږ ته دغه دواړو کې وسې نه وه فصامو 3 ایام په هغه باندې روزي نیول دي 3 ورځې پرله پسې ذلک کفارة ایمانکم دا کفاره قسمونه ستاسو ده اذا حلفتم هغه وخت چې تاسو قسم وکړئ او بیا پکې حانک شئ سرته ونه رسوئ قسم مات کړئ واحفظوا ایمانکم او تاسو ساتئ خیال ساتئ محفوظ ساتئ تاسو قسمونه خپل د الله تعالی نوم دې مه اخلئ كذلك يبين الله دارنګ بیانې الله تعالی تاسو خپل آیاتونه لعلکم تشکرون دې لپاره چې نن تاسو شکر وباسئ یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو انما الخمر بشک شراب کلو والمسر جواری کول والانصاب او بوتان باندې ذبح کول دا د بیت الله نه کې چاپیرا دې تیږي څخه کړي وي او عبادت به کولو انصاب او بیا به باغ باندې ذبح هم کولا بشک حرام کړی دی الله تعالی شراب جواری والانصاب او ضغبتان والازلام او تحسین فغشو باندې رشن دا پلیتی دا من عمل الشیطان دا کلونه دا عمل دا شیطان ندی نفشتنبوه تغزانو ساته دا شیطانی عملنا لعلکم تفلحون دې دپاره چې یقینا تاسو کامیاب شئ انما یرید الشیطان حرمت د خمرو دپاره علت بیانوي خدای بېشک اراده کوي شیطان ان یوقع بینکم العداوة چې واقع کړي په منځ تاسو کې دښمني والبغضاء او بغض حسد فی الخمر والمیسر په څښلو د شرابو او په کولو د جوارۍ کې دا مصیبت دی ويصدونکم ولکه شراب وسکون نششي دشمنی ده د جوارۍ کې یو ګټي محبل وستا دشمن دي ويصدکم او اراده کوي شیطان چې بند کې تاسو لرا ان ذکر الله تعالی تعالی د یاداشنا وعن الصلاة او د مانځه کولو بند کې فهل انتم منتهون آیا یی تاسو منې کېدونکي د دې شرابونه حضرت عمر فاروق حضور آواز وکړ انتهینا یا رب انتهینا مونږه منی شو اے پروردگار منی واطیع الله او منی د الله تعالی د الله خبره منی واطیع رسول او د پیغمبر اسلام خبره منی او وحذروا ويرګه د مخالفت د الله او د رسولنا فإن توليتم كترفاس مخبر غولو دا الله او الله د رسول خبره تاسو ونه منلا مقالم کوئی شي تاسو ان چې بشکا علی رسولنا البلاغ المبین او پیغمبر څنګه باندې رسول د مسلې د ښکارا څنګه پیغمبر دې مولانا چې تاسو ته الله تعالی حکم ضرور سي او تاسو په کوئی کې دای دې مورین دې په لور تاسو مسلمانان دي او چې تاسو چې دې سره او پیغمبر څنګه باندې رسول ښکارا دي ليس على الذين آمنوا نشتا پاوا کسانو باندې چې ایمان ولري وعمل الصالحات او اعمال صالحه کوي او دا هغه زمانه یادوي چې د پیغمبر علیه السلام نه مخکې او د عیسی علیه السلام نه وروسته په دې میان کې پیغمبران نو راغلي دې ته زمانه فترت وایي نو نشته د پاوا کسانو چې ایمان ولو اعمال صالحه یې کړي وي په زمانه د انقطاع د پیغمبرانو کې گناہ پہ نشتا پاک سامت مانے روڑے دے او اعمال صالحہ کے گناہ ایما پاک کے تعیمو سے دے خوڑی دی دیتے سپتا نوا نظامت تحاو پاک سے دے زان اساتا لشرکنا و آمنو ایمان جاری اساتا
وعملوا الصالحات وفتراتو د پیغمبر نه یا اعمال صالحه وکړو ثم اتقوا بإذا فتات محرماتنا او ایمان دائم ولار ثم اتقوا بإذا فتات شبهاتنا واحسنوا او نیکی وکړه والله الله تعالی محبت کوي د نیکی کوونکو سره یا ایها الذين آمنوا اے ایمان والو سيبلونكم الله خامخا امتحانو کې پتا څه باندې الله تعالی په یو شي سره نشته د اخبار دا چې حدیبیه ته راغلي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله راغلي و دا ولا نو دا پاره پر لسوا مسلمانانو سره او حدیبیه کې دیو بند کړ چې کینه نه پرخو نو دا امتحان په دې باندې چې وو بندو عمرې نه ته کړو راغی چې دا ارسله داسې کدی خو کې دا مرغان او دا لوی کار به کوم دی خاصه چې نه زلو تر رسېدل دا یو امتحان کدی باندې و اے ایمان والو خامخا امتحان کې پتا باندې الله تعالی وي وسره کار چې رسې په دا واسطه الله سبحانه تاسو و ایمانکم او نه تاسو یعلم الله دې دا پاره چې دی الله تعالی هغه کسان يخافه يريد الله تعالى بالغيب خششا ليخنين يريد أن يتبع بعد ذلك شاك تجاوز فقصد دينا فله عذاب أليم فهذا قال عذاب النار هذا قال عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا تأكلوا الصيد والنساء فقال وانتم حرم والحال لا لجتاز إحرام كيي ومن قتله شاك وجد وقار منكم تاسنا متعمدا فخسر فجزاء مثل ما فاغبان دي جزاء بدلد ومثل ذا أحكار قتل جد وجلي من أن عند السارون والتاجرات مثل دو قسمي یو ته مثل معنوي وي چې قیمت کې راځي یو ته مثل ستوري وي چې کما ستاره کړه د افکار اندازا حیوان براونه شي مارغې نه چې براونه شي څاروي دی اوسې دی وچې نه براونه یو ته معنوي وي چې پیسې او بل ته ستوري وي او د امام ابو حنیفه په نسبت باندې هلته د مثل نه مثل ستوري دی مثل معنوي دی امام ابو حنیفه په نسبت باندې مثل نه مثل هغه معنوي دی چې پیسې کې راځي او د امام شافعي په نسبت او د امام محمد په نسبت مثل دلته مثلې ستوري یا خو مثلې ستوري برابرېږي نه ومن قتله فات ملک دا احرار اقنا او پختر ملک فتبان جزالا بدللا مثل دا اغد قال او دا مثلنا پیسی قال فتبان جزالا مثل دا اغد کتا وجلوی دا ساروینا يحكم به في سلبك فتغى مثل باندې فتغى جزاء باندې دوا عدل منكم دو کسان عادلان ستاسونا حدین دی حال کې چې دا به هدیه وي تحفه به بالغ الکعبه رسیدون کې به کعبه شریفې ته دغه څاروی که پکېږي دا به واخلي دا به اولېږي تلتبیح الله ته ځکه د جزا ځای چې کوم دی هدیه ځای حرم دی نو حرم کې به دلته کېږي او دا به حرم په مساکینو به خوړلی کېږي او کفارتنا یا کدا وشهنین او کفاره په باندې او کفاره څه شی ده طعام مسکین چې هغه طعام د مسکین ورکول تا دا مخکینی کتابونه مود ذکر کوي چې یو مود به ورکوي دا یو مسکین تا او مود په قانې دا ده اوس پیدا وایي چې هغه د سرسای مقدار هغه 500 غنم دی او هغه 200 غنم دی نیا په باندې کفاره د چا طعام د مسکین دی اوس کدا هم نشي کولای
او عدل ذلك یا برابر دا هغې سره یا من روژه ده د یو مسکین ته چې څومره رزق دی ورکوي د هغې مقابل ته به یو روژه نشي په دې باندې به خلاصېږي لیذوق وبال امره دې دپاره چې اوڅکي دی هغه سزا د کار خپل الله بخشش کړی دی الله تعالی عما سلف د هغه نه چې مخکې تېر شوي دي هغې خو پرېږدئ او تاسو پرېږئ ومن عاد او څوک چې بیا واپس شو د دې د پاسه حکم د پاسه اختار وکړو فینتقم الله منه بدل به والي الله تعالی د هغه نه په ورځ د قیامت او والله خدای پاک عزیز ډېر غالب دی ذو انتقام خاوند د بدل اخیستو دی د حیل او حرمت دا اختیار د الله کې دی او الله تعالی غالب خاوند د بدل اخیستو دی احل لكم حلال کشی د ستاسو لپاره صید وحرې ښکار د دریابو مراد نه مایع دی وطعامه او خوراک د دغه ښکار متاع لکم دا سامان د ستاسو لپاره وللسیارة او دپاره د مسافرینو جواز دی هر وخت کې که حل کې او که حرام کې وحرم علیکم حرام کشی دی په تاسو باندې صید البر ښکار د اوچې ما دمتم حرما تر څو پورې تاسو په احرام کې یئ واتقوا الله الذي ویریږئ د الله نه هغه الله الیه ترسلون چې خاص هغه ته به راجمع کړی شئ تاسو بیا به درته حساب کتاب کوي ګرځولې د الله تعالی دا کعبه بیت الحرام کور د عزت دا د عزت کور دی قیامت دې حال کې چې دا سبب د انتظام د امورو دی للناس د خلقو لپاره قیامت سبب د انتظام د امورو د خلقو لپاره والشهر الحرام او ګرځول د الله تعالی د هغه میاشت د عزت ذوالحجه ذوالقعده او د محرم پکې دولس ورځې دي والهدیه او ګرځول د الله تعالی دغه هدیه چې حاجیانې بوځي ځان سره او القلائد هغه هدیه چې هغه نشانداره ده هدیه دوه قسمه ده یو قسم هدیه داسې ده چې هغې سره مالک پخپله راوړي او دې ته څه اچولې راچولې نه یو قسم هدیه داسې ده چې هغې دې غاړه کې څه کړي مړي یا څه پوستکي د ونې یا داسې تیزار غوندې ځوړند کړي چت کې نو په هغې باندې هغې ته قلائد وایي دا ټوله قسمه هدیه ده او دا به حرم ته رسي نو الهدیه ګرځول د الله تعالی دا هدیه والقلائد او دا نشانداره هدیه ذلک لتعلموا دا دې دپاره چې تاسو پوهئ ان الله چې بېشک الله یعلم پوهېږي ما په هغه څه باندې چې هغه په اسمانونو کې دی او په هغه څه باندې چې په ځمکې کې دي او بېشک الله تعالی په هر شي باندې پوهې دی دا تحقیق دی د هغه چا دپاره چې هغه خلاف وکړي د حل او د حرمت په باندې کوي هغه دپاره یره به علم پوهې تاسو ای مخلوقات ان الله چې بېشک الله شدید العقاب څه عذاب والا دی مخالف دپاره وان الله بېشک الله غفور رحیم بخښونکی او رحم کوونکی دی تسلي ورکوي الله تعالی خپل پیغمبر ته ما علی الرسول نشته په پیغمبر علیه السلام باندې هیڅ یو بوج الا البلاغ اگر په ده باندې رسول د خلیري چې امت ته به مسله ورسوي و د امت خپله خوښه ده چې هغې مسلمانېږي یا نه والله یعلم الله تعالی پوهېږي ما په هغه څه تبدونه چې تاسو ظاهروئ وما په هغه څه باندې تکتمون چې تاسو پټوئ کړنو کې قلت ووایه دې خلکو ته ای پیغمبر علیه السلام لا یستوي الخبیث نه برابرېږي حرام چې کوم شی خدای حرام کړی دی ما حرم الله او کوم شی خدای حلال کړی دی د دې دواړو یو بل سره مساوات نشته ووایه پیغمبر علیه السلام چې برابر دی حرام و طیب او حلال ولو اعجبک اگر تعجب کیا چې سره کثرت الخبیث دا زیاتوالی د حرام مال فاتقوا الله ویریږئ د الله نه یا اولی الالباب ای خاوندانو د عقلونو لعلکم تفلحون
لپاره چې یقینا تاسو کامیاب شئ. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء تپوسونه مه کوئ د ډېرو څیزونو نه. څه کسان مجلس کې راپاڅېده او عبدالله بن عباس چې وایي و تپوس کوي د خدای پیغمبره زما ورکه شوې د چا بچک دی داسې استهزاء بل به چې زما پلار به څه وکړي. نو اوس د پلار خو داسې مسله ده چې د بچي هېڅ پته نه لګي یادېږي د فلاني زوی دی خو د فلاني زوی خو دی او دی مور خو یقیني ده لیکن د پلار یقین نشته څنګه چې عبدالله بن سلام پرې ویلي نو که چېرې یو سړی دغسې تپوس وکړي او پیغمبر دغه ته خو وحي راځي او هغه یې د پلار نوم واخلي او پلار یې بلي په دنیا کې وشرمېږي او نور خو یې څه کوي نو خدای پاک امر ولېږله تاسو د یهودو غوندې مه کېږئ چې برنامه تپوس نه کوئ نهې د تپوسونو نه او دا الزاماً تپوس راباندې کوي هغه یو اسلامي مسله ده او مسله باندې ځان پوهې نه دا خو ستا کار دی چې ته به د خپل پیغمبر نه ځان پوهې او چې پیغمبر علیه السلام نه دا قایم مقام چې هغه علما دي ځان به پرې نه پوهې. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو تاسو تپوسونه مه کوئ د خپل پیغمبر عن اشیاء په باره د څیزونو کې ان تبد لکم که چېرې ظاهر کوي چې تاسو لپاره تسؤکم نو بیا به خفه کړي تاسو او ان تسألوا که چېرې تپوسونه کوئ تاسو عنها د دغه څیزونو حين ينزل القرآن هغه وخت کې چې نازلولی شي قرآن ځکه پیغمبر جمدی دی او وحي جاري ده او په دې وخت کې تاسو دا غلط تپوسونه کوئ که چېرې تاسو تپوسونه کوئ عنها د دغه څیزونو نه حين په داسې وخت کې چې نازلولی شي قرآن تبد لکم ظاهر به شي دا ستاسو سوالونه خامخا ظاهر به شي تاسو دپاره بیا به خفه یې عفا الله بخشش کړی الله تعالی عنها د ډېرو تپوسونو نه په هغې ننسي نور داسې غلط کار مه کوئ والله غفور الله تعالی بخښونکی دی علیم او صبرناک دی. قد سألها دا قصه تپوسونه کړي وو دغه څیزونو باره کې او من قومونو قبلکم مخکې ستاسو نه ثم اصبحوا بیا وګرځېدل هغه قومونه بها په دغه تپوسونه باندې کافرین منکرین کو کافران ته وویل ما جعل الله دا یو مسله ده دا عمرو بن العمر الخزاعي عمرو بن عمر الخزاعي دا بنیاد کې خودون کې د شرکو په دې عرب دې بت پرستۍ بنیاد دی خیره عمرو بن عمر الخزاعي مؤسس او بانی د شرک دا غبول نامه یو بوتو دا د عراق نه راوړ او مخکې د نبي علیه السلام دونه 300 کاله مخکې د نبي علیه السلام د نبوت نه دا بت پرستي دلته شروع کړې وه او د هغې په باندې دا څاروی دا کاټې شروع کړې وې هغې ته اشاره کړې الله تعالی دا بحیره چې ورته وایي دا هغه اوښې ته وایي چې هغه بچي راوړي او پنځم بچی دی نر راوړي نو دې به د هغې غوږ تېرې کړ او خوشې به یې کړل دا د فلاني کعبه په نوم شوه فلاني بوت په نوم باندې نه به څوک لشي نه به یې د ګیا نه شړي نه به یې د اوبو نه شړي ولا صاحبة او نه صاحبه سبب یې هغې ته ویله چې یو سړي به څو خپلوان مریض و چېرې که دا مریض زما خدای ښه کړ یا سفر ته فلانی ته به دی که دا د سفر نه خدای روغ راوسته نو دا اوښه به د فلاني بوت په نوم باندې نو چې هغه کار به وکړو نو هغه اوښه به هغه بوت په نوم باندې صاحبه خوشې کړې ازاده کړې شوه دا دویمه شوله او وسیله چې کوم دی دا به هغه چیلۍ ته ویله
چې به بشیر وړو او په اوم ځل باندې به دا چې لنګه شوه نو دی بندل او ښځه دوه په یو ځای راوړو نو دا وسیله وه چې هغه خور ته د ورور سره پرېوشوه دا بیا د توت په نوم باندې کړه دا وسیله وه او حام چې کوم دی دا هغه حام اوخو سان چې ورته وایي تاسو چې پکې سان ده چې کوم غوایي خلک ساتي د غواګانو لپاره چې هغه مال کوي دیم دا اوخ به چې اوښې به مال کولې نو هغه اوخو چې لس اوښې به د هغه نه مال شوې لس نو بس دوی ځان بچ اوس دا حام دی نه به پرې څوک چرګي کوي او نه به پرې څوک کار کوي او نه به څوک د خوراک نه شریک دا د پلانې بابا په نوم توزي وه دا چې کومې طریقې وې او دا ظالم د لاسه شروع شوی وي نو الله تعالی وایي دا تحریم العباد دی بندګانو نه حرامي کړي ما جعل الله نه دي ګرځولي الله تعالی من بحیرة هیڅ بحیره او نه صاحبه نه وسیله او نه دا د الله طرف نه حرام نه دي دا د بندګانو را کوفتې جوړې کړي ولكن الذين لكن وكسان كفروا چاوي کفر کوي یفترون علی جوړي په الله تعالی باندې دروغ او زیات دین چې کوم دې کوي نه دی عقل دی اذا قيل لهم وقوات چې ویلې شي دوی ته تعالوا تراشه الى ما هغه کتاب تا انزل الله نازل کړي خدای پاک وإلى الرسول وراشه احاديث پیغمبر علیہ السلام تا قالوا دی وای حسبنا کافی من لرا ما هاڅو اجدنا علیه چې موږ دلته پاره باندې آبا انا لار نکس کولو موږ لار نکس چې کول موږ ما قطو دا موږ لپاره دلیل دی خدای پاک څنګه ولو کان آباهم اگر شوف لارا داوی لا يعلمون سنقر شيئا یو ذره ولا يهتدون او نه هغه په سملارو ترغیب ورکړي الله تعالی په تبلیغ کې نیکه خبره خوري کوي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو علیکم انفسکم لازم دې پتا باندې خپل نفسونه بچ کول لا یضرکم ضرر رسیتا من اغلق الظلة چاہ گمراہ شوی اذا هدیتما تاو اکتاس فصل پسملاری ای استاس پسملار کے دا شمپروک دے چه خلق چه گوره نو بدی که نو آده نو منی کوئی و نیتے کده رانو اذا هدیتما اکتاس پسملاری ای الاللہ مرجعکم تاک اللہ تعالی وفسستاسرا جميعا لطولو فينبئكم خبر بدر كتابك بما كنتم تعملون فاصل كتابك وين يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكما دام یو لوگ تو اوږد آیات او لوگوں کے روایت کے بیان کے پکار میں بوتیل نامه و او دا عمرو بن العاص مرایو مدینه منوره او د مهاجرین نو د مرګره تو سفر کا عدی او تمیم سره عدی بن حاتم او تمیم داری دا دوه عیسایان انګریز قوم او داخل مرایو مسلمان نو دا باندې سرانیانو سره دی روان شو بودیل او شام تلای سفر باندې مرګتیا و تجارت باندې نو دا بودیل نه جوړ چې بیمار شو خیال سره د اولی کيو خاطر او هغه خاطر اولی کړو د سره کوم سامان دا کم ملکه دې خط راټول څنګه ولي کړو او هغه خط په دا سامان کې ته په پټ وته په دا ملګری په خبر نه کړ چې دې ما څه او وسته دې دوه په کې راځو پاتې تاسو راشه نه دا ما سامان به زما ولوان تا ورنه ته وښه دې چې راغله په هغه سامان کې یو جام و د سپینو زرو
دغه جامې ترېنه لرې کړ او نور سامان ته یې ورکړ او دا جام دې خرڅ کړ په شان مدینه منوره کې. وروسته چې پته ولګېدله هغه خط په کورنۍ وکتل، په خط کې د سپینو زرو جام هم و. نو هغه راغله او په دغه کسانو یې دعوه وکړه او قرآن ته اوس اشاره کوي، هغې بیا قسمونه وکړو، انکار یې وکړو چې دی کې موږ نه یو خبر دا سامان و. بیا وروسته چې دا جام کاره شو مدینه منوره کې او هغې سره تپوس وشو، هغې دا خبره وکړه چې دا علي بن صاحب او تمیم داري که مونږ خرڅ کړی دی، دا مسله بیا واپس کړله. بیا د دې مړي د طرف نه دوه کسانو ته ویې وکړه چې دا څنګه حق دی، دا څنګه ښه دی، موږ هغه خبره نه کوو. نو په دغې باندې قرآن خبره کوي. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، شهادت بینکم، شهادت په منځ تاسو کې هغه وخت حاضر شي، هغه وخت چې حاضر شي یو تاسو ته مرګ. اے ایمان والو گواهي په تاسو کې هغه وخت چې حاضر شي یو تاسو ته مرګ. حين الوصیت په وخت د وصیت کې اثنان گواهي او کسانو ته سواء عدل منکم چې خاوندان د عدل وي، ستاسو وخت مسلمانان او که مسلمانان نه او آخران یا نور دوه لکه دغه عیسایان یا نور دوه کسانه بغیر ستاسو نه. ان انتم ضربتم فی الارض، کچې تاسو سر کوئ په ځمکه کې، فاصابتکم او ورسي تاسو ته مصیبة الموت، دا تکلیف د مرګ، دغه عیسایان ګواهان تحبسونهما، تاسو به بند کړئ دغه دواړه ګواهان من بعد الصلاة، پس د مانځنه. دا قید اتفاقي دی، د مونځ وخت نه هم خیر دی او دا پس د مانځنه ځکه وي چې دې وخت کې خلک ډېر وي او حاضر وي. نو فیقسمان دواړه به قسمونه وخوري بالله په الله، نه تاسو کچېرې تاسو شک وکړو دې به قسمونه وخوري او به وایي چې لا نشتري به، موږ نه اخلو په دې قسم سره نه ګټو ثمنا پیسې، ولو کان ذا قربا، اگر چې وي دغه ګواهي پکې د خپلوانو نه. ولا نكتم نه پټو شهادت الله، ګواهي د الله، انا اذا لمن الآثمين، کچرې مو پټه کړه بېشکه موږ به په دا وخت کې د ګناهګارو یو. فإن عثر، کچرې اطلاع وکړه اعلی په دې خبره انهما استحقا، چې دا دواړه مستحق ګرځېدلي دي اسما د ګناه، یو په دروغو سمونه کړي دي. فآخران وبدلیږي دوه کسان نور، فآخران نور دوه یقومان وبدلیږي مقامهما غیره من الذین شراب هغه کسان نه استحق علیهم الأولیاء، دا به د هغه کسان نه وي استحق علیهم چې جنایت شوی دی په هغې باندې، چې هغه څوک دي د مړي والا. من الذین کسانونه استحق علیهم چې جنایت شوی دی په هغې، او دا اهل دی قبیلې والا. او بیان چې هغه زیات نږدې وي دې مړي ته اقربان، فیقسمان دا دواړه به قسم وکړي لا په الله باندې د شهادتنا خامخا ګواهي زموږ حق دا زیاته ده من شهادتهما، د ګواهۍ د دغه عیسایانو نه. وما اعتدیناه موږ تجاوز نه دی کړی او نه یې کوو. انا اذا لمن الظالمین، بېشکه موږ به په دغه وخت کې که زیاتې وکړو د ظالمانو نه به یو. ذلک دا طریقه چې د مخکینو ګواهي رد شوه او د دغه ګواهي پرې راغله، ذلک دغه طریقه ادنا زیاته نږدې ده دې ته الله یاتو چې راتله به نه کړي دا خلک بیا بالشهادت، ته به کوي دا خلک بیا. ذلک دا طریقه ادنا ډېره نږدې ده دې ته چې راتله به کوي دا خلک په ګواهۍ باندې علی وجهها، طریقه د ګواهۍ رښتیا به وایي، دروغ به نه وایي.
او یخاف یا بده یریږي بیا ان تورات چې واپس پته شي معلوم قسمونه او گواهی پس گواهی د دنیا نه یا به صحیح کار کوي واتقوا الله ويرجع د الله نه واسمع الله ويرجع الله تعالی نه او الله تعالی توفیق نو ورکړي قوم بد عملو ته واسطین الله نه کامیابي یوم یاد اورز یجمع الله کلا چې راځو وکړي الله تعالی پیغمبرانو ويقول خدای ورته وایي ماذا اجبتما تاسو جواب درکړئ چې کله تاسو خپل امتیانو ته بیان زماده طرف نه ورساو ماذا اجبتم څه جواب درکړئ چې تاسو ته بلغ اول رب حالو دی بوي لا علم لنا نشته علم لرا نشته علم انت مگر علم تجتان تراكم لا علم لنا نشته علم لرا انك انت علام الغيوب بشكك کوئی پاسوانه غیب باندې خبره تاسو پته لا علم لنا نشته علم لرا مگر هغه علم چې تاسو په هغه باندې مناسب وي نشته علم من لرا انك بشكك انت علام الغيوب تیر کوی په خطر راغلو باندې هغه ته وینه چې شرک په تصرف چې تصرف کوي هغه تصرفات خدای راځي خدای نه علاوه پیغمبر د الله اجازه نه پاره کار نشي کولای اذ قال الله یا تا وقت تو بوي الله تعالی دا ورته په قیامت یا تا وقت بوي الله تعالی اے عیسی ابن مریم اته نعمتونو زما پتا باندې او په مور صاحب باندې هغه یا تا ایتو چې ما مضبوط کړي محکم نکړي ته د روح القدس او جبرائیل علیه السلام سره چې د انسان په شکل کې باغ تاسو راکړی دا لکه یو اربدي او ستاسو حافظ دویم یا تاسو کله الناس کتاب خبرې کولې خلق سره فلم هغه کوټوالي کې دا معجزه چې دا ری په هغه اورو اني عبد الله دا خبرې کولې خلق سره فلم هغه پزانګو کې یعنی ماشوالي کې وقاله او په دعاله کې سال په کې نیمګاله نه پوراله کې نه پورای او په دې نن کې وی نو دا نیمګاله دا خبره کوله خلکو سره علم دې پر کوټواله کې او په ننځواله کې دعاله کې او یا او علم کل کتابه چې او په ما تا لیکل خاتمه تفسیر والحکمت او کلام او خیال حکمت ویلې کې شریعت هم سنت هم او کلام محکم چې برابر وي او پای کې صحیح نه وي ما یاد کتا کتاب خاطر والحکمت او مضبوط خبره او د خبره نه یاد کړي والتورات او تورات او والانجیل او انجیل من تورات انجیل خدای باندې خپل نازل شوی او تورات ودنه مکه او موسی علیه السلام نازل شوی دا به علم هم خدای ته ورکړي واذا یاد تخلق کتابا جوړول مستول کول باندې پیدا کول باندې کتاب مستول کول کتاب جوړول منت ویني د خطینا هيئت السير وشان شکل زمان باندې دا اپیرا کې دا شی دی جوړول شان شکل زمان باذن په حکم زمان سره پتا حکم تاو کې او کې حواله کې فتكون شوبه اعمال شوبه اغا شکل ورحمه باذن ما په اجازه سره ما په حکم سره واغو ما په تکتل او د سر باندې چې پنا ټلا هغه پکړو او یاد کا وقت بری اول اقنا او جوهل وطا قربانینا دینا تو صرف اعلان شوه ده معصوم د مور نه پیدا شي بالکل سترګې تا رشتہ هوا دیتا ورته دي بلدا پرګه حالت ده د الله قدرت دې چره دي تر اوسه به د حکیمان ته علاج نه درېږي وصبر الاقما
تابعوا ورزاقنا بنا والرسول بجانا بإذن فحكم كما ترى تأرض کے حکم تکوئی تا تاکید کے خدا فرض کے علماء حساب خلا تا کار نکو اور کیا خدای کو حکم سره شوی دی الله په قدرت باندې شوی دی نه په قدرت ته حساب دا کدا قدرت نو وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى یا تا کتاب ارسل مړی دا قبرونه بدر پاتول بإذن ما حکم ترى دا خبره هغه کې تفسیر مدارک چې دا سام من نوح سام عام یا پس ساتره زمان د نوح علیه السلام نو دې کې چې کوم دی دا سام من نوح یو دا د قبر چا د لمونو ځای وته کوي دا راځي د کړه او هغه په خوانه خبره ده چې د ابراهیم علیه السلام او د نوح علیه السلام په مابین کې 2007 او څلوي کاله کې بیا عیسی علیه السلام په دې وختو عیسی علیه السلام او د موسی علیه السلام کې ځکهالو مته چې دا ډېر نو باندې نو سره د کړو دوه سړي او یو زمانہ او یو وینځه دا چې خلکو ته درجه نکړي یا تا ورا وسلمري زما په حکم سره او یا تا وخت تخصص بني اسرائيل چې ما منی کړ بني اسرائيل ان کستانا ایسه او استرال دویتا په بیانات فختارو ورته سره او دې ونه مالا پیسې کولې ای وجلې ما دا منی کړ په بارو کې فقال الذين ولا تسالوا بكفر قول منهم الذين إن هذا نددا كتاب رسالة نددا إلا سحر بي مگر دا جادو کار وإذا قيت يا توحد ما وحي ترقوي دا وحي تويل كي إلهام إشارة برك وقت واجب يا توحد ما وحي فني إلهام واجب إلى الحواريين تا حادث وصامتا تا حوار او یا حادث پرهیزګاران اتیا باندې هم کړی دا او خواص باندې هم کړی دا یا وخت چې ما وحي وکړه یعنی الهام وکړه تا حادث وصامتا ان امنو کتاب کې څنګه وړي دی په ما باندې خدای مو ورته دی رسول یو پر رسول ما باندې ایمان راوړي ایمان راوړي په ما باندې پر رسول ما باندې حالو دې ویلا دې مخلصین ویلا آمنا من ایمان راوړي من ایمان راوړي واشهد تکواس یا الله بأننا مسلمون پدیشان سره چې بشک موږ مسلمانان یو موږ مسلمانان اذ قال الحواريون یا تاوه عیسی علیہ السلام ویسیا وقت شویل استاری مخلص بولتانو یا عیسی ابن مریم اے عیسی علیہ السلام جد مریم هل يستطيع ربك آیا خوب من رفتا ان ينزل نازل کی په مونږ باندې یستطيع معنا فلم ترى طاقت لري ستاره نو خبره بالکل دا کفر خبره ده چې دا خدای استعان نشته چې دا تاسو کې دا یستطيع معنا طاقت نه ده ای مخلص نو عیسی علیه السلام ویل هل يستطيع ربك آیا خوب یستطيع آیا خوب من رفتا طاقت أي ينزل نازله علينا فنمان مائرة من السماء يوخوانشا لأسماننا تيا كنازل أو من يأخرو أو اطمینان مراشي وانشا كي بسي يعني كواقع أو دوريو قالوا يا عيسى عليه السلام اتقوا الله دخدين ويري گئی أو كثير تاسو مؤمنان يي
دا غلطه خبره نه وایي ایسه دې ورته وایي چې موږ داسې خبره کوله څنګه چې ابراهیم علیه السلام ویلي چې ربي ارني کیف تحیی الموتى خدای ته ما ته وښیه چې ته په کوم کیفیت سره دا مړي ژوندي کې نو خدای ورته علم تؤمن ولې ستا یقین نشته نو هغه ورته چې بلا ما یقین دی په دې باندې ته قادر یې ولکن لیطمئن قلبي دا پر دا سوال کوم چې په خپل سترګو وګورم او اطمینان مې بالمشاهده راشي دلته هم دې دا جواب کوي قال وی عیسی علیه السلام اتقوا الله خدای نه ویریږئ ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان دې دې سوالونه مکوئ قالوا دې مخلصین ورته نريد من اراده کوو ان ناكل منها چې موږ راکو دغه خوانچینا وتطمئن قلوبنا او مضبوط چې زموږ د زړونو او سره او مشاهده سره دا په پیغمبرین مضبوط زړونه برابر شي تطمئن مضبوط چې زموږ زړونه ونعلم او موږ پوه شو عیانا پوه شو ښکاره په ښکاره ان قد صدقتنا چې بېشکه تا رښتیا ویلي موږ ته ونکون شو موږ علیها راخوانچې باندې من الشاهدین د ګواهانو قال عیسی ابن مریم وی عیسی علیہ السلام زید مریم اللهم الله ربنا جتزنگر دیے انزل علینا نازل کفمنگا مائدة من السماء یو خوانچا دا اسماننا تکون لنا چشید خوانچا زنگ پارا عیدا لأولنا دا خوشحالی ورد دا موجوده و خلق زنگ پارا و آرنا و رسولاتن کو زنگ پارا و آیتا منکا او دا یو معجزش و آیتا منکا او دا یو معجزشی ستاد طرفنا دا یو معجزشی فصحت نبوتو زما باندې پیغمبر بواته آیتا منکا او دا یو معجزه ستاره طرفنا اے الله فصحت نبوت زما باندې ورکنا او نصیب کا زمونږه د زمونږه دا خبره دا پانچرات نصیب کا زمونږه وانت خیر الرازقین او تو غره للکون کنه قال الله خدا پاک وتوی انی منزلها بیشک ز نازلون کې ما دا پانچه له پتا او فرمای پر بعدو هغه چا چې کفر وکړو پس نازل ورو پانچه نه پس راحت کول ورو پانچه نه منکم تاسنا چا چې کفر وکړو پس دا جنس تاسنا فإني أعذبه بیشک ز عذاب ورکړم او تا عذاب انتا چې عذاب لا عذبه زبان ورکوم دا عذاب در احدن اجاتا من العالمین دا مخلوقاتنا دا بلیر سنگین عذابی دا غرفا او دا طریقه چکم معجزه کم قوم پواری او خدای و معجزه اولی یدی پا ایمان دا نوری دا قوم بیا خدای تباکی نیتری دی و اذا اللہ یا اللہ وقت شوی اللہ تعالی یا عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام سید مریم أأنت قلت للناس آياتا ويلي وقلتا اتخذوني وأميا شونا سيتاكم ما لرا أو زمان مور لرا إلى أين فتو خدايان ترى من دون الله غير دالانا كان أخبر كريو قال أبو عيسى عليه السلام سبحانك باكي تسال ما يكون لي نجي مناسب ما لرا أن أقول تدروا ما تات خبر ليس لي بحق شغني ما دفار مناسب إن كنت قلته كتريم ذو كما وإذا خبر فقد علمتها وتعلم فاري باندي تعلم تفويقي ما فأغت باندي في نفسي إذ ما تنفسي نظما معلومات وصفا معلومات كي تعلم فأغت باندي إذ ما تنفسي ولا أعلم أو تعلم ما فأغت باندي في نفسك شاوستا ذات كي إنك بسكت أنت علام الغيوب تدير زياد کوئی بابا فٹو خبرو باندے ما قلت لهم ما نوزیگیا بیتا إلا ما أمرتني به نگر اغا خبر مکڑی و کتا حکتو ما تفارے باندے او غزتوا يعني عبد الله كتاب عبادت لوید اللہ ربی کیا رب پروردگار زمادے
मालूम के ज़माने वरब्बकुम और रब ताक़ दे बदा खबर मा करे वकुंतु अलैहिम शहीदा वकुंतु अलैहिम शहीदा और वकुम पदा उम्मतियान कोलो गवा मा कुंतु फीहिम तरसो पोरी के रूम पारी के लारे खबरों के कोई हमार आगे के सके फलम्मा तवफ़ैतनी अर्कल के साथ अबस्तमा आसमान से जो के जोलो न कुंत अंतर रक़ीबा अदल तवफ़ैतनी पूरा मौतम सही दे लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान को कतो न पिया चुरुस सुरा कुछ न पैगंबर अलैहिस्सलाम भाई तेरा को दे दो नौरुस तो दे वादम बची मुसु तलवे काले बिया तो जोन तो दलता न बिया को देखो बात मनोला न फलम्मा तवफ़ैतनी अरकल के साथ बात करना कुंत अंतर रक़ीबा अलैहिम वे तफक्कला निगाहबाना और चौकीदार कदीबाने जदे बिया खबर में क्या करी वअंत अला कुल्लि शैइन शहीद तफार बांधे हाजिरी गवाह इन तुअज़िबहुम फ़तअज़ाब वक़ीता नगा जुल्म न दे बोले फ़इन्नहुम इबादुक फ़क़द बंदिगानी वइन तग़फ़िर लहुम और कचरे तो बख्शिश को दीता फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम बेशक गालिब और हिकमत में हाल अल्लाह खुदा पाक वही क़यामत के आका यौम दाता को कज़ा यनफ़उ सादिक़ीना सिद्क़ुहुम के फ़ायदा बहुल से रिश्ता वयुन को था सिद्क़ुहुम रिश्ता डाल शायद दुनिया के रिश्ता कड़ी रिश्ता ही नहीं फ़ायदा बहुत है लहुम युबफ़ारदी जन्नातुन बागुना दास बागुना min tahtiha al-anhar sebagai gilan de dawono awda bangloda gena nehruna khalidina fiha wibadaga janatun ke abada hamisha radiyallahu anhum razi bagi Allah taala dina kushala bai waradu dibum kushala si anta allana daimiya masna bagot kina bagot ali ذلك الفوز العظيم دغكان باليدا إذا مقام خدا پاک چالا ورکی لنگا استاذ وطول من عمل خدا نصیب کی دا کان باليدا لله خاص الله لرا ملك السماوات بادشاہ سنرا توحید بیا معاد خاص الله لرا بادشاہ سنن نود مکدا وما او دا اغس بادشاہ د خدا دا فيهن جابر مکن من کری وهو دا الله تعالی على كل شيء قدير فهر شی باندې قدرت والا دے ہر شی قادر سورۃ انعام